یو کس چې مشهور شه د جناب محمد رسول الله په اوصاف ګبین به خرڅو اشعار اول یا رسول الله پتا شیدا یم ستا د باغ بلبل یم بورا یم د اشعار اول یا رسول الله پتا شیدا یم ستا د باغ بلبل یم بورا یم قسم د ستا په عشق ز رسوا یم وګوره ناس یم د عشق په مدرسه کې زه ناس یم د عشق په مدرسه کې ستا د خد او خاد سبق بسوا یم شور بشي محشر کې چې عاصی فقیر شوربا شي محشر کې چې عاصی فقیر چرته د ناری بکرم چې دایم یا رسول الله پتا شیدا یم ستا د باغ بلبل یم بورا یم اوصاف د جناب محمد رسول الله یو سو د خلین اوتل الله دومره قبولیت ورک ګبین به خرڅو په مارکیټونو به ګرځېدو اشعار زما د محبوب اوتل د خلینا اوصاف زما د محبوب اوتل د خلینا الله دومره قبولیت ورک د جناب محمد رسول الله د اوصاف په برکت باندې په تمامه دنیا کې اوځلېدو ښکاره شو بلکې یو فرد به تاسو پیژنې چې په طاهر خان باندې یادېږي ټي آر اوټلم دی هغه ولې د عمرې او د جناب محمد رسول الله د زیارت انتظام مو کو محترمو دا ولې ما وی دو اوصاف د جناب محمد رسول الله اول تاسو به ګوره په ټیک ټاک او فیسبوکونو باندې ګبین به خرڅو لیکن د جناب محمد رسول الله یو دو اشعار اوتل د خلینا الله په تمامه دنیا باندې ولزلو تاسو ته بچي بچي ک فیسبوک ګوري د هغه आवाज به اوري په هغه نات باندې سونه ناتونه ریکارډ شو محترمو داولی نسبت زما د جانان سره پیدا شو اتباعی اخیره جمله وایم بس دعاکم بایزید بستامی رحمت الله علیه هغه قسم د زما زندگی په دوه سيزونو کې تیر شو یو پیرا دغه چم کې د سپادریانو د پسې به ملنډې کولې به د ورته د مافی اعلان وکړ زه به تاسو ته دین دعوت کوم زه به تاسو ته د جناب محمد رسول الله خبره کوم زما خبره کې به سختی مرضی زما خبره کې به نرمي مرضی زما الفاظم سختيږي با تاسو به برداشت کوئ تاسو به ما پسې ملنډم کوئ په دې اډه کې تاسو به ما پسې تورم لګوي په دې اډه کې زه به دین نه پرېږدم بیانوم با تاسو به ما پسې بدې خبرې م کوئ بایزید وی زندگی د دې پادري تېره شوه تمامه زندگی یې زما ښځه وکنځله زما لوڼه یې وکنځلې زما بچي یې بېعزته کړه زما بچي یې وواله زه یې بربنډ کړم ما دین نه دی پرېښی خالص ته لله فی الله د جناب محمد رسول الله په خاطر باندې او د الله په رضا باندې مې دین بیان کړی دی دا پادري دی الزام پې باندې ولګېده خلکو د پادریت نه ختم کړ غربت والا زندگی پیراله زندگی تېرېده د ډېر غربت د وجې نه بچي جړل د تیارې د وجې نه بایزید ما اواز وکړو کور کې دا ولې ماشوم جاړي د پادري په کور کې ما ته ښځې اواز وکړه بایزید د په کور کې یو ماشوم دی او د تیارې د وجې نه جاړي بایزید وی ډیوه مې بنده کړه د خپل کور رڼا مې بنده کړه د پادري دروازه مې وډبوله ما ولې هغه ډیوه ورکړه اواز مې ورته وکړه قسم دې وګوره په محله کې هېڅ څوک نشته ما سوا زما د رب د ذات نه بل څوک نه منم دا ډیوه مې د الله د رضا دپاره درکړه پادري وی ډیوه مې کور ته دننه کړه ماشوم کنار شو ماشوم اوده شو صبحایي مې بیا بایزید خپلې دروازې ته ولیده ډیوه یې راکړه ما وی د الله د رضا دپاره مې درکړې ده د هغې ذات دپاره مې درکړې ده د جناب محمد رسول الله دپاره مې درکړې ده بیا مې ډیوه دننه کړه ماشوم اوده شو په درېیم ورځ باندې بایزید بیا دروازې ته ولاړ دی ډیوه مې ونیوله ما وی د الله د رضا دپاره مې درکړې ده ما اواز وکړ محلې والو روزې دا وګورئ دا بایزید دی بایزید زه د مټ نه ونیولم ما ته وی مه کوه ما وی قسم دې نن ته ګواه اوسېږه د محلې خلکو عیسایانو پادریانو تاسو ګواه اوسېږئ د بایزید بستامي ما نه ډیوه راکړه زما بچی به اوده شه تمامه زندگی او دا درې شپې ما داسې په سکون خوب نه دی کړی قسم د تاسو ګواه اوسېږئ د بایزید په لاس باندې نن بیعت کوم چې بایزید هم سچا اس کا دین بھی سچا اس کا پیغمبر بھی سچا اس کا کتاب بھی سچا کلمه ہوئے او مسلمان شه محترمو
مسلمان شو ما هغه زما په دغه کې دوه کارونو یو اخلاص فی الدین وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین الله وی کته دین ته وابسته کیږي او زما دین ته تسلیمیږي اسلام ته تسلیمیږي دان تسلیم کې په حق او سچ باندې نو په اخلاص باندې محترم وریا کاری ولا اعمال ما ته نو قبليږي सलाम